اول بزدا حدیث ټول تا ته لږه او بیا د غینه پستا بیا په دې باندې بمنګا کلام کوو. دا حدیث به ان شاء الله تا ته بخاری کې جلد ثانی کې بار بار راځي، جلد اول کې هم درته بار بار راځي او دا به ډېر تفصیلی هم راځي. دې ځکه خو امام بخاری دا مختصر ذکر کړ دې ځکه امام بخاری تا غزوه خیبر بیانوي. په غزوه خیبر کې د خیبر بعضی حصہ چوا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ځان د پاره مخصوص کړی و او د هغه حصے او دارنګ فدق یو زید دغه بعضی مال دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره مخصوص کړی شو. پدې خیال او پدې غرض باندې چې پیغمبر علیہ السلام بده دینا د خپل ازواج مطهرات او نفقه ور کوي او افواج د مسلمانانو مسلمینو دغه به اخراجات دینه پوره کوي. دارنګي ازیاف د بعد چې کوم ملمان راځي نو دغه به دا فدق او د خیبر اموالنا دغه تواضع ضیافت وکي. مسئلہ حل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دی دنیا نه تشریف یوړ او وفات شو او خلافت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته په مشورې د صحابه ملاو شو. رسول الله رضی جتیر شوی نو حضرت فاطمه رضی الله عنها رااله او صدیق اکبر سیبتوی چې زما پلار وفات ته او زه د خپل د پلار میراث غواړم. په مال د خیبر کې او په مال د فدق کې مال زما برخه راکړه. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې فاطمه تا ته د پیغمبر سے حدیث نه درسېدلې چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لا نور رسول نو میراث نشوړل کېده ما ترکنا صدقه. نبی رسول الله موږ چې سمال پریږ دعا خیراتی پیغمبر په مال کې خو میراث نه چلی. د تاسو مان مطالبه کوي. ها پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې په دې مال فدق او د خیبر اموال چې کوم دي دغه نه به ازواج مطهرات او خرچه اخراجات ادا کیږي. ځا کومه دا به دستور په خپل خبره باندې کله کوا چې مال او میراث راکړي. حضرت صدیق و رواج بیان ک او وی فرمایي چې د حدیث نو د پیغمبر علی السلام د عمل نه هرگز مخالفت خلاف نشم کولای. بس په دې باندې حضرت فاطمه خفشوا دې کړه دي کنه فاجرت ووجدت نو تا په خفشوا او د حضرت صدیق اکبر سے سره دې خبرې بس کړي او دا چونکه د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد شپږ میاشتې ژوندۍ و بیا د وفات شو. نو بعد روایت کړه چې د صدیق اکبر سے سره خبرې نه وکړي تر دې پورې چې دا وفات شو او د دې او د صدیق اکبر په مابین کې هجرانو بیا بعد خلق ور سره دا خبرې متل کړي چې بیا د حضرت فاطمی جنازی تم صدیق اکبر نور آغلے علی سے نو خبر کرے او دا بیمار او دغی تعزیت لوم نور آغلے او دا بیمار او بیمار پرسیل هم نور آغلے لہذا ابو بکر صدیق چکم دے دا حضرت فاطمی دشمنو او حسد کے ان کے معاذ اللہ بغض کے ان د روایت نه خدا څخه ښکار شو او بیا حال تشیع ظالمان چې کوم دي لاري په دې کې ډېر خبرې را منډلې دي او الزام راځي نو په صدیق اکبر سے باندې راځي. حالانکه زه ان شاء الله حتی الوسع کوشش وکوما چې زه تاسو دې مزیدار غونې حالو کما او ستا په ذهن کې دا خبره کینی خو یو خبره به احمد دې پار وکوا هغه دا چې صدیق اکبر شان اوچت ته کې د حضرت فاطمه شان اوچت ته
صدیق اکبر شان اوچت دی. نو کچره په دی وخت کې حضرت فاطمی مثلا صدیق اکبر سره بیکاټ وکړه، هجران وکړه، قطع تعلق وکړه، دا قصور د فاطمی شو فرزن او کې صدیق اکبر شو. هلکه احمد استاد زوی د تاسو خبرې نه کوي، نو قصور د زوی د کستاله د زوی د چا تاسو خبرې نه سره ستا کشر دی. نو بیا څنګه دوی په حضرت صدیق باندې په دې خبره تهمت لګي؟ ها په دې خبره لګي چې صدیق اکبر هغه میراث نو ورکړي. نو میراث ځکه نو ورکړي چې حدیث کې ولا میراث نو پیغمبر پاک ویلو چې ما ترکنا صدقه، نو میراث به څنګه ورکړي؟ خو بارا دلته کې غضبت راځي، فلان کې الفاظ راځي، زبتا ته دغه خسته توجیهات وکما او ان شاء الله ستاسو تشفیع شي. اوس الفاظ تول غوا کېدا. يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، دا ابن شهاب روایت ده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت فاطمه چلوز پیغمبر علیہ السلام دا، ارسلت الى ابي بکر، وی لګي یو سړی ابو بکر سیبتا، تسالوه میراثها، چغالی سے وہ یا برسو کو تسالو چې مطالبه کول د صدیق نه میراثها، میراث علی سے دغه میراث فاطمه صاحبې. معلومه چې حضرت فاطمه علی سے بولېګا چې لاړ شه زما برخه راوړه، نسو خودی کنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی من مال رسول الله صلی الله علیه وسلم، مما دغه مال نافع الله علیه بالمدینه، چلا ورته ورکړو په مدینه کې هغه مال د کفارنا بغیر د جنگ او جهاد نه، چا مال فدا کو مال خیبر دی، بالمدینه په مقام د مدینه، وافادک او په مقام د فادک، دا د خیبر کې یو د کلی نوم دی. وما بقي من خمس خیبر، واغه مال چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم څخه د خیبر د خمس نه پاتې دی، هغه مال فدک کی چې کوم مال دی برخه د پیغمبر اسلام آی کې د برخه غواړم، خمس د خیبر چې کوم د نبی علیہ السلام څخه دغه د برخه غواړم. فقال ابو بکر سے ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیہ السلام فرمایلو لا نورسو میراث نه اورل کیږي زمنګا، بس ما ترکنا صدقتن، هغه مال چې موږ پرې خدي هغه خیرات ته، یا لا نورسو ما ترکنا زمنګا ترکه چې دا پای کې میراث نه چلیږي، هو صدقتن هغه د امت خیرات ته، مبتدا او مقدر کې. انما یاکل آل محمد، بشک خریبدا آل د محمد، فی هذا المال، من هذا المال، آل د محمد نمرات آل بیت ته، ازواج مطهرات د پیغمبر علیہ السلام. وانی والله لا اغیر شیئا، صدیق وی رضی اللہ تعالی عنہ، وانی زچما والله زما دې پر قسمی، لا اغیر شیئا، نبدلو ما یو شی من صدقه رسول الله صلی الله علیه وسلم، د صدقې د پیغمبر علیہ السلام نا، ان حال یا دغه د حالتنا، یعنی کومه طریقه د پیغمبر اسلام په حیات کې د صدقې د ویشلو وا دغه اخراجاتو دغه مصرفو پاری طریقې بده د اعمال لګوما، او په دې کې بده ذره بر فرق نه راولما، التي كان عليها فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، والعاملن فيها، او زب عمل کوم په دې مال کې بما عمل به رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه طریقې چې پای کې کار کړو پیغمبر علیہ السلام، مال فدق او خمس خیبر، آل بیت خرچوا، او د مجاهدین اخراجاتو، اضیاف بیت المال اخراجاتو، بس هغه کې به صرف کوم. فابا ابو بکر، انکار وک ابو بکر چنیت فاعل فاطمه من حاشیان، چې ورکی دې مال فاطمه ته صبرخه، فوجدت فاطمه علی ابي بکر،
او دلته فوجدت نو وجدت دي دا وجدت چې وجدت باندې پرېږي دي نو خسته خبره ده خدای لاندې نقطې ګړبړېشن جوړ کړي دي وای قسطلانی فوجدت فاطمه علی ابي بکر غصه شو حضرت فاطمه په ابو بکر باندې فی ذالک په دې باره کې کله چې صدیق اکبر ولم میراث کې برخه ور نکړه حضرت فاطمه په دې غصه شو فهاجرته بایکاټ ور سره وکا خبره اترې وسپری خوده فلم تکلمه حتا توفیت دې خبره نه کړې صدیق سره تر دې پورې دا وفات کړې شو واشد بعد النبي صلی الله علیه وسلم سے تاشور او دا ژوندې پاتې شو واپس پیغمبر اسلام نشپګ میاشتې اخلاص الک عبد الوارثه دین کې د خبر رااله کرا نغلا مختصره خبر دی پورې دا شو چې دې برخه وخت میراث علی صدیق اکبر سے ورور نکړه فوجدت فی وجدت فاطمه علی ابي بکر نو غصه شو فاطمه په ابو بکر سے باندې او بیا فاجرته پری خود بیکاټ ور سره وک بیا ورته تر مرګ خبرې نه وکړي حتا توفیت او دا واشد بعد النبي صلی الله علیه وسلم سے تاشورن دا جمله دا حدیث اخلاص کوم بیا زتا ته یم خبره خو زه به ان شاء الله تاتم چې دا فوجدت نه دی دا په مان دي غضبت نه دی با معنی غضبت نه دی او چې دا چا د غضبت معنی کړی دا د غنگوی سے په حواله به درته پیش کوم چې دا روایت بالمعنی دی روایت بالمعنی دی اصل روایت دا نه دی ځکه چې بخاری شریف جلد اول کې هم دا حدیث را روان دي ور التکی فوجدت په دې پر روایت کې غضبت دی نو بیا زتا ته دغه کې د غنگوی سے قول پیش کوم ان شاء الله دیږي چې فقط دا شو چې فوجدت خبر رااله امګه د معنی کو د فوجدت معنی ای په حزانت دا غمجن شو تاسو شو غمجن شو اوس دا غمجن ولی شو درزه زتا ته ویما خدا حدیث مخلاص کما بیا زتا ته ان شاء الله باز کوم چې فوجدت په معنی دا غم دی غصه نه ده او بیا دا غم جنواله په مال نه ملاوي دودي یو توجی دام ده دا غم جنواله په نرسیدو د حدیث لا نورسوهم دی او دا غم جنواله هغه مطالبي غیر مناسبي باندې هم دی دا زموږ توجیهات دي مګر اوس ذکر کوو ان شاء الله تعالی خو ما وکړم بیا په کې سبا دي خدای دې لپاره چې بعض مرګورو بلک مطالعه نه کړی کنه او لري نه راغلي سفر کړي د زه به غیر لپاره مطالعه وبوشي دې لپاره شو مطالعه وشو فلما توفیت هر دې زبان بغوږ کې د باس خلاص نه فلما توفیت هر کله فاطمه وفات شو دفنها زوجها علی لیلا دا علی ولګه د حضرت فاطمه د شپې دفن کړه ولم یغزم بیا بابکر اور اجازت یعنی خبرداری نو ور کړي په مرګ د فاطمه باندې ابا بکر صاحب تا لاندې کی په وجه د وصیت فاطمه لیکن زما چې دا څه بزو نه یما زم فلما توفیت دفنا زوج علی لیلا بوصیت له دا تدفین د شپې د وصیت باندې دانه چې اجازه په اعلان په خبر ابو بکر باندې خبره یو دای وصیتو نه دانو الکدا د شپې به ما دفن کې دا وصیتو دا دې ته حیا کامله حتی فاطمه چې کله بیمار شو ارزي وصیت کړو چې جرزه مړ شوما زما په دې ناش باندې با دې بل ساتر واچي چې زما بدن چې دې دغه مخلوق د الله تخکار نشي
د شپې تیاری کې ما بوزي چې زما پر لاش باندې د غیر محرم د اجنبي نظر واقع نشي. الله اکبر الله. او صدیق اکبر ته په دې باندې اطلاع نو ورکړې شوی چې ته جنازې لراشه وصلى عليها سکداګ علیها شته کنه او جنازه وکړه په دې فاطمه باندې چا جنازه وکړه حضرت علی صاحب وصلى عليها علی نے او جنازه وکړه دلته حدیث کې حدیث ذکر نشته او خلک وی چې علی صاحب ول جنازه کړي وا او صدیق اکبر او خلیفہ وو وای ته اطلاع نو ور کړي او په خپل مطلع شوی نو خبر شوی نو موږ به دا ثابتو ان شاء الله چې دوی خوې چې تر مرګ او څه خبر نه کړي موږ د مرګ نه مخکې دوی راځي شو ا دوی چې جنازه حضرت علی کړي وا صدیق نو کړي زبې چې صدیق اکبر کړي وا ا دوی چې دا مخالفت د فاطمه او د صدیق زبې نه د صدیق خد اسماء بنت عمر سوا هغه په دې غسل کې شریک وا چې چا خدا یو جنې یو زنانی په غسل کې شریکي او د خاوند ورسره جوړه کې دښمنی ته په خپل وایا وای احمد جوړي دا زه ترسو پېښ کوم ان شاء الله تا به تسلی وشي بس اوس دې کې خو کې دا اوس نه د دې خبر پاتې بعد خلاصه یاد کا وای د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې نو د حضرت فاطمه په نسبت باندې د خلقو په نظر کې ډیر محبوب او ډیر محترم او ډیر قدردان هر چا به قدر کو هر چا به احترام کو هر چا مینا کولا ولی چې هاذا زوج بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو زوج بنت رسول الله دی دا د حضرت بچي زوج د زوم دی هر چا احترام کو کله چې فاطمه وفات شو دفن شو نو د خلقو هغه مینا هغه احترام د علی صاحب چې وکاو هغه کمی راغی اکی کمی راغی علی صاحب دا خبره مخصوص ما کړه علی صاحب دا خبره مخصوص کړه علی صاحب دا خبره مخصوص کړه نو سره دې بعد لار صدیق اکبر دوی چې ته مونږ راشي خدان سره وسوګ نه راولې هغه وجه بخاری شریف کې ذکر کوي چې علی صاحب دا خیال چې عمر سے براشي عمر سے سره علی صاحب نه لګیدا دا خو یو اجتهادي خبرې نه کورونو کې خدا مسلې وي او حضرت عمر سے صدیق اکبر ته چې ته یوازې مان بغیر بنځي او تاغي وجه دا وجه تو امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول صلی الله علیه وسلم او دوی سره ستا ګړبړ پاتې شوی دی چرته دوی ستا ته عزتونه رسي یا داسې وایا چې ستا د شان مطابق ستا عزتونه کوي څنګه دا دې ته پوښوي نته نه پوښتنه په پوښتنه څنګه پوښ دا صدر زرداری چې سو وخت حکومت کې صدر وکړه د پنجاب گورنر دغه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او د پیپل او د نون خپل میاس کې نه لګیدا اخبارات کې راغلو چې صدر لاهور ته چلاړ نو استقبال ته وزیر اعلی نو راغله حالانکه سیاسی دستور دا دی چې وزیر اعظم یو علاقې ته ځي نو په ایرپورټ باندې استقبال وزیر اعلی کوي گورنر کوي دا یې خلک کوي نو شهباز شریف نو راغله د پایرزو کې اخباراتو کې براغل راتل چې ګور شهباز شریف د صدر توهین وکړ او دې دغه ملاقات ترانه ده نو دې څه کنځل نو کړو مخامخ ورته نو راغله نو توهین ولې شو ځکه چې د صدر د شان مطابق اکرام ونشو اکرام بل چې په استقباله کې ولاړ وي نو عمر دغه و صدیق تا چې کې دې شي چې ستاد شان مطابق ستا اکرام ونشي خو صدیق اکبر وی زه امید کوم چې دوی نه ما ته قصب بیا ادبی نه رسی خاندان دی پیغمبر علی السلام خاندان دی او زما زه پر امید ما او دې یوازې راغی علی صاحب څنګه چرای
علي سے ورته زما تاسو نه دا شکوه ده چې زه خدای اهل بیت کسومه ترڅو کې چې استاد خلافت مشوره وا نو موږ اهل بیت تاسو پکې نور راوخت موږ نه مشوره نو اغسته شوی نو ما ته په دې ډیر زیات خفقان دي صدیق اکبر وی چې دا خو دې کو زما کار نه دی ما خو مشوره نو راوخته خو شکنا صحابه وختي هنګامي مشوره وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات غم په ټولو باندې لایق وو نو څوک یاد څوک نه په موقع چې کوم حضراتو دغه سقیفه بنو ساعدی تلاړ او شورا قائم شو هغه یو هنګامي کارو چې مخکې نه خبره ته شی نو موږ به تبم پکې را وخته یو هنګامي مسله وا هنګامي کیفیت کې څوک حاضر څوک حاضر نشي بیا ځتې په دې باندې که حضرت علي صاحب څه شکوي او کله صدیق اکبر زړه خو ډیر نرم او هغه دستور غنوخ کړتا شو او حضرت صدیق اکبر زما د پرب قسمی چې ما ته د خپل خپلانو نه د نبی علیہ السلام خپلان راته مخ کړي او که تاسو چې وایي يرمونته د فاطمه میراث را نه کړو نبی پاک چې لا نور رسو د پیغمبر خلاف څنګه وکړه او نور د آل بیت محبت زما په ځکه کې دمر زیات دي چې دمر زما دا زمرا زما په دې ځکه کې زما د خپل خاندان محبت نشته حضرت علی صاحب د ټیک د زبر سبا ماستخین راځم بیعت وکړو چې بل د ماستخین راغی صدیق اکبر صاحب خدای د منبر باندې تقریر کو خطبه ویلا او د علی د بیعت د تاخير وجه بیان کړه او بیا علی را پاسید اور هغه خطبه ویلا او بیا پاسید د هاتي صدیق اکبر په لاس باندې بیعت وکړه ٹھیک شو لکه دې حدیث کې دغه څه خبرې دي بیا دغه مسله ستا حاشیه حل کړی دا چې چرتا کتلی او چې تا نه کتلی ستا په دې ببل چا کتلی هغه درته وي ان شاء الله غم بدني ان شاء الله توجه دا اوس توجه کا فلما توفیت وکان علی من الناس وجه اول پاب دی علی صاحب د خلقنا وجه مینا مخورتیا وجه مینا مخورتیا مرتبه حیات فاطمه تا زمانه د حیات فاطمه صاحبی فلما توفیت فاطمه وفات شو استنکر علی وجوه الناس اے اوپراوګن علی صاحب مخونه د خلقو اے پوښی ګان چې ستا سمینه ني حضرت عبد الوارث نو خیر دی د بدامه ته یا ګوري نه عبد الوارث دې ها ماته ګوري نه زه پوښو چې لکه ستال میں کالا کالا ہے استنکر وجوه الناس فالتمسا مصالحه ابي بکر ومبايعته نو طلب کالی سے صلح کول ابو بکر صدیق سے سرا اور هغه سره معاملہ د بیعت صفا کول ولم يكن يبايع تلك الاشهر انو نو دالی سے چې بیعت کړو پدیش پګو میاشتو کې لاندې لیکل اشتغالن به فاطمه ذکر چې حضرت فاطمه سب کله دغه دا ضرورتو کله غ بیمار وا او دغه د کور امور د وزګار شوی نو دانه چې د انکار کړو فارسلا الی ابي بکر ولګدی ابو بکر تا ان اتنا راشم کرا ولا یاتنا حد ماکا او ندرازی تاسو بل کس کرایتن لیحضر عمر دیوجه د دینا چې علی صاحب بدګنا چې حاضر شي عمر صاحب د عمر حاضری پزربانی برداشت کېدل نه فقال عمر صاحب لا اے ابو بکر تبانزی والله لا تدخل عليهم وحدك نبا داخلي کی دوی پکور کی आवाज فقال ابو بکر صاحب وی وما عصيتهم ان يفعلوه وما عصيتهم ان يفعلوه قریبا ندا تاتویم چې دوی دا کارو کی یوما عصيتو امید نکم ز هم د دوی نه ان يفعلوا چې دوی زما به قدریو کی ته غوای چې واځه مزه خو زما امید کوم چې دوی به زما به قدریو نه کی
والله لا تینم قسم می دی پرب چې زه دوی څخه نو فدخل علیم ابو بکر راغی فتشهد علیون تقریر کو غنا تشهد وی علی صاحب کلمه د شهادت الله الا الله وحده لا شریک له یعنی خطبه ویلا فقال علی صاحب انا قد عرفنا فضلک اے صدیق منګه پیجندل دې ستا فضیلت وما اعطاك الله هغه لوی مقام چې الله تعالی درکړي منګه ستا مقام منو ستا فضیلت منو ولم ننفس عليك خيرا امنګه بد نګنو پتا باندې نیکړنی کی لرا ولم ننفس حسد نکو پتا باندې خیرن د خلافت دا ته چې خلیفہ وختي موږ پتا باندې ننفس نو باغز دي نو حاسدو دي ساقه الله الیک چې الله تعالی درکړ دي ولکنک استبددت علينا لازم لیکن تا زیاته کړې دي په موږ باندې او دغه زیاتی معنی حاشی لیکل دا چې تا مشوره نو وختي د موږ نه پمد خلافت زیاتی مرادانه چې ور ټکول یا نور څه معنا تا په موږ سره او زیاته معنا من د آل شورا نه دیونه غنلو من د آل شورا نه دیونه غنلو او کله چې استاد خلافت فیصله کې دي په پای کې مونږ غنو دیشوا وکنا نورا او مونږه دا ګمان کو چې تبا وکنا نورا او مونږ دا ګمان کو امر خلافت لقرابتنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیبا لوجه قرابت زمونږه پیغمبر علیہ السلام ته نصیبا د برخې د مشاورت نصیبا مراد دانه چې خلافت منګه دا ګمان کو چې موږ د نبی خپلان یو خامخ په دې مشوره کې زموږه برخه ضروري حت خبره کولی نو حتا فاضت عین ابي بکر توي شو سترګ د ابو بکر صدیق رضی الله جرا سوخ راي فلما تکلم ابو بکر هر کله چې خبره وکړه ابو بکر سے قالو فرمایل والذي نفسي بيدي قسم دي باغزات زمارو دې پلاس کړي لقرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا رشتہداری د پیغمبر علیہ السلام چې دا احب الیا ما ته ډیره محبوبه ده ان اصلا چې زو ورسره صله رحمی وکم من قرابتی د خپل رشتې نه یعنی احمد اے علی ما ته خپل رشتہ د مرمخ کې نه ده چې څومره ما ته مخ کې د رشتہ ده پیغمبر علیہ السلام بیا واما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الاموال هغه خبره چې پیدا شوه دا د اختلاف او نزاع زما استاد منځ کې درې مال د فدق او د خیبر فإني لم آل في عن الخير بشک از کمه نکم پغیبانی د عمل د خیر لم آل بمن لم اقصر دی کمه نکم زپای کی د خیر نه مانس شو چې زه کغه مال میتاو در کړې نو د خیر کوتای وشي وا زه خو د پیغمبر تابعداري کوم کنه ولم اترک امرا او زه هرگز نه پرېږدم هغه کار رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصنعو فیها یا معنی دې پرې خو هغه کار چې مال دې پیغمبر اسلام چې هغه وکاو پدې کې الا صنعتو مگر ما کړې یا نبی علیہ السلام چې په کوم کار ملي دلو ناغذ کوم فدا کو خیبر د خمس آل بیت په پالل نو په پالم مجاهدین په پالل نو په پالم ٹھیک شو کنه او ازیاب په پالل نو په پالم فقال علی علی سیبوی ابو بکر صاحب ته موعدک علی شیۃ للبیعه وعده زما تا سره علی شیۃ پس د غرمینه دی لپاره د بیعت عشیه د زوال نرسو تمتوي ان زما وعده د تاسره د بیعت پس ماسپخین بر اعظم بیعت بکو فلما صلى ابو بکر الظهر هر کچ ابو بکر مزمات پخینو کا رقی علی المنبر منبر توختا فتشهد توکر حمد ثنا ویلا وذكر شأن علی او ذکر که حال داری سے وتخلف عن البیعت او پاتې کې دل د بیعت نه
خلق ته چاري چې بیات نو کړي بغض نو حسد نو وزګار شوی نو موقع ورته نو ملا شوی وعذره بالذي اعتذر اليه تشو کنا وا عذره او بیان کا عذر دالی الذي اعتذر عليه چې پیش کړو یا ماندا وعذره او قبول کا عذر دالی ثم استغفر بیا حضرت صدیق استغفار وی په تکمیل د خطبه سره ځکه چې استغفار معنی دا شو چې استغفر بیا استغفار وی معنا لکه چې تقریر ختم کی نو استغفر الله خلق وی کنه وتشهد علی او خطبه ویل علی سے دیم قول دا چې ثم استغفر واستشهد علی واستغفر متعلق درست جمله سره ثم استغفر وتشهد علی بیا دې سه منبر توخت اول استغفار وی او بیا دغه نه بعد خطبه ویلا فعظم حق ابي بکر خو اوچت شان سره بیان ک حق د ابو بکر صاحب وحدث دای بیان کړه چانه لم يحمله على الذي صنع نفاسه على ابي بکر لم يحمله نو باس کرے دالی الذي صنع پغ تاخید بیا چې دې کړې دې نفاستن علی ابي بکر بغض دې په ابو بکر یعنی ما چې اوسه پوری بیات نو کړي نو ما بغض نو ولا انکار للذي فضله الله بي انا لوجد انکار دغه مقام نه چلا فضیلت ورکړ ابو بکر تا علی سیبی چې زما د بیات تاخیر انکار د فضیلت تعالی نه دغه ابو بکر نه دی زه اقرار کوم چې مقام د ابو بکر عظیم الشان دی او تاخیر د بیات بغض نه دی ولکننا كنا نرى لنا في هذا الامر نصيبا دمروا چې مونږه غنلا ځان لرا په دې امر د خلافت برخه د مشورې دا چې خلافت موږ له ملاوي شي برخه د مشورې خو مونږه غنلا څنګه آل بیت رسول یو نو کم سے کم چې مشوره کې حاضر وي واستبد علينا او من باندې زیاته وشو ولی منګه مجلس شورا ته ونبلل شو حاضر نشو نه ونبلل شو امیر سے ویخي اے اوس ګره فوجدنا فی انفسنا الحديث فتر بعضها څنګه فوجدنا انفسنا معنا به څنګه کوي ومند افسوس من په خپلونو کې معنا یاد کړه دې کې غټ کمال دی ومند محسوس کومنګا غم جن شو په خپلونو کې چای موږ نه چاته پوسونه کا فسر بذلک المسلمون خوشاله شو په دې خبره مسلمانان وقالوا ورته اصبتا تپحقه وکان مسلمون الی علی قریبا او شو علی مسلمانان علی تنزدی حين راجل امر بالمعروف کله چې رجوع کړه دی علی صاحب الامر بالمعروف هغه معاملې ته په طریقې یعنی بیعت وک اتفاق احکار کا ابو بکر صاحب سره نو ټول مسلمانانو تحسین وک اوس مسله پوښوي او لا سنو سره ملاو کړه امیر صاحب ته به پوښوي د برستاتو د هاشم د شیعاګانو خبرې لیکلې دي اوس دی حدیث کې دا مسله بیان شوه چې بیا ورپسې راځه چې حضرت فاطمه میراث وختو لراله صدیق سے میراث ورنکا او بیا فوجدت فاطمه علی ابي بکر غصه شو او بیا تر مرګ پورې خبرې و نه کړې او بیا ول جنازه صدیق ول جنازه نو کړی صدیق اکبر سے او نه علی سے صدیق اکبر ته خبر ورکړو او دا معلومه شو چې علی سے مخکې بیعت نو کړي شپږ میاشتې پس بیعت کړو د فاطمه د مرګ نه وروسته استاد دی حاشی د فتح الباری نه راغسته دا خبره
او ان شاء الله زبتا تویم مزیدار اول موږ معنی کو چې دا فوجدت فاطمه تو چې ده دا په معنی د غضبت نه ده په معنی د غضبت نه ده او چې کوم روایت کې د غضبت لفظ راغل دی د بخاری شریف جلد اول کې 443 یا خوشا نو هغه دراوی تصرف دی اصل روایت هغه نه دی تراواړه بخاری شریف وګوره حدیث شرط ده تورګه وګوره دا کرایت لحوم له بل وګوره فرست وګوره چې ورغونه ملاش سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اچھا جی دا صفحہ دا 432 راوا شتے 432 درس دیکھنا کہ نہیں اچھا شیخ دغه ان شاء الله تورګه دغه کار خراب دی یاره دغه 435 راو اوشغه حدیث عبدالعزیز صاحب دی اخبرته ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا بکر صدیق بعد وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يقسم لا میراثا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما افاء الله عليه فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت ابا بكر فلم نزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 اشهر وشو بھائی ملاوش دلته د څه شي فغضبت فاطمه غصه شو فاطمه اوس موږ وایو چې دا د غضبت چې کوم دی د غصې خبره دا مولانا گنگوی رحم الله فرمایي چې دا دراوی دخل لخوا او ګورم دغه نو خرابه دا څه شي دا الکوكب الدری صفحه 500 لام الدراری لام الدراری صفحه 500 دیزه کې دی لیکي دا جمله یاد کړئ
قولوا فغضبت فاطمة الخ وهذا ظن من الراوي حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أنها غضبت عليه ما أنها كانت نادمة تشوا گنگوئی صاحب فرمایا چې دا غضبت فاطمه تو چلے دا روایت بالمعنی دی او اصل روایت وجدت دی وجدت دی غضبت نه دی ٹھیک شو او بیا د جاری وجوهات کوي ډیر زبردست نو ما څه غوډیر کتابونه ما راوړي خو که چا څنګه لام یو دراری وی نو صفحه 500 به وګوره بیا په دې باندې مولانا زکریا رحم الله چې کوم تحقیق وکړه پای کې صفحه 501 کې دوی لیکلي دي چې ورا اوس بدت بهخیم د توخه ما چرول بهقی من طرق الشعبی ان ابا بکر عاد فاطمه فقال لها علي هذا ابو بکر يستاذن عليك قالت اتحب ان اذن له قال نعم فاذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت باقی روایت کې راځي چې کله حضرت فاطمه بیمار شو صدیق اکبر سے تپوس لراغی چې ور وټکو علي صاحب لاړ ورته ابو بکر صدیق صاحب علي صاحب راغ خپل بیبي ته وی چې بار خو صدیق اکبر صاحب راغل دستا تپوس لا اجازت ولور کم چې راشي وی او را دي خوشوي چې صدیق اکبر راغی نو د حضرت فاطمه او د صدیق اکبر سے په منځ کې خبرو شوي نو تر دې چې دوه دیو بل ناراضي شو او دا قول د امام بیهقی اعلی نمبر روایت ده بیا بل روایت دغه ذکر کی شعبی وی ان ابا بکر قالت فاطمه یا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم وشو کنا وی حضرت صدیق وی اے نبی اسلام بچای اب څنګه ژوند وی د انسان چې پای کې د یو بل سره خفقان وخت شي او ما خو تا ته ارڅ بخلی دي تاسو راځه هغه امام ته بخلی دي ترتیب پر خلاصه دادا وما قام ابو بکر حتا رضیت ورضیه دوا دیو بنسجو 500 صفحه او 501 لام الدراری او دا بهترین کتاب دی نو شاه عمر سے با لفظی وجدت اصل دی او غضبت پر روایت کی چرازی روایت بالمعنی دی بل زوی ما چې دا وجدت په معنا د حزنت دی چې دا غمجن شوا او دلیل دغه روایت واستبد علينا فوجدنا في انفسنا دا اوس موږ ویلو کنه نو معنا وجدنا موږ غمجن شو په خپل زړونو کې چې موږ آل بیت یو په مشوره کې را نغلو دا معنا نه جوړی چې موږ غوسه شو په خپل زړونو کې دوه خبرې شوې درېمه خبره دا د مولانا صاحب موږ وایو چې دا غضبت په خپل معنی سره دی نو دا غضب د فاطمه د حضرت صدیق باندې نه دی بلکې غصه د فاطمه په خپل ځان باندې دا لکه زبر ته روایت بیهقی خیمه دا په خپل ځان غصه شو دمره غصه شو چې زه د پیغمبر نور او ما ته د الله نور سما ترکنا صدقه حدیث نور رسیدلې دا په ځان خفه شو خو ما ته دا روایت نه دې رسیدلې یا دا چې دا نادم شو په مطالبه د مال باندې دانه چې به حضرت صدیق باندې غوسه شو نادم شو اوس په دې باندې علما او باس کې چې دا نادم شو بیا مطالبه ولې کولا په مطالبه سره دې لپاره کولا چې الکه حب په درید د دې خبره مختزیو چې د پلار صبرخه دی له ملاو شي او دا ورته ګوي خوشحالي
دیم قولدار چې د پیغمبر صاحب لور نو دي د دمر مسله نو معلومه چې دا مطالبه د میراث لاړه علما و چې دا میراث مطالبه له نه وتلې به تور ملکیت بلکې میراث مطالبه له به تور تصرف تلې و دا روایت مخکې موږ یو ځای کې ویلې ده د دې مطلب دا و چې دا د فدق او د خیبر چې کم اموال دي چې چېرې تاسو د علي او عباس ته د دې اختیار ورکړي چې دوی د دې نگرانی کوي او اختیار د دوی او دوی په خپل اختیار صرف کوي په مصرف ته پیغمبر علی السلام نو صدیق اکبر چې نظر دې ته نیم تیار نبی دا اختیار چاله نو ورکړي زوم دا اختیار چاله نو ورکو بیا عمر سے ورکړو نو عمر سے اختیار ورکړو تحویل د اختیار او تصرف نه کې تحویل د ملکی یته مخکې موږ دا روایت مونږ ویل دي اوس په شو مولانا صاحب دویمه خبره یاد کړئ دا د علماو یو خسته ذوقي خبره ده یاد کړئ علماء کرام تعذیب و تعذیب نامجل اور 144 صفحه دا هغه وی چې دا روایت نه د فدق او د خیبر دا کل چاہے کہ مطالبہ د فاطمی میراث پیغمبر سے ہوئی دا په 36 روایتونو کې راغلي کل سوري دنه زیاتم کې دي شي 36 روایت تقریبا دي په دې 36 روایتو کې 11 هغه روایتونه دي چې کم کې زهري نشته ده کم کې امام زهري نشته ده کم 11 روایتو کې چې امام زهري نشته نو پای کې د فوجدت و غضبت فاطمه فهجرت فاطمه د الفاظ پکې نشته 36 روایتو کې 11 روایتونه داسې دي چې پای کې زهري نشته او پای کې فغضبت فوجدت فهجرته الفاظ نشته نو چې 36 نه 11 لري کې نو رسو سو پاتې شو 25 په 25 کې نو روایت د زهري نو روایتو کې هم د غضبت الفاظ نشته ده نو اور 11 سوشي 20 شي نه باقي 36 کې 16 روایتونه شو 20 روایتو کې جګړه د غضبت نشته جګړه د وجدت نشته جګړه د هجرت نشته ده په 36 روایتو کې سره 16 روایت هغه دي چې د زهري چې پای کې دا قصه ذکر ده حالانکه زهري روایتو کې نه هو کې نه هغه نشته ده نو 20 روایت دې قصې نه بالکل خالی دي چې خالی شو نو دا الفاظ د وجدت غضبت دا روایت د زهري دي او د زهري دا مزاج چې کله کله به دې حدیث کې د ځان تفسیر شروع تعذیب و تعذیب وی کله کله د امام زهري مزاج داو چې دې به د حدیث کې ځان تفسیر او تشریح شروع کړه نو دا فوجدت او غضبت د الفاظ چا دي امام زهري دي او پاری باندې ما څخه دلیل دا ګوره دا سنن کبرا د بیاقی دي او د دې دا جلش پغم دي او 489 صفحه ده یو کم نه وي دا ځان له بیاولي کې ښا دې دور کې متاسو دا پکاريږي ځکه چې داخله ډیر شي دي او طاقتونه د دوی زیات دي قلت لزوري كم مكثت فاطمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 اشهر فقال لزوري فلما يبايع علي رضي الله عنه حتى ماتت قال ولا احد من بني هاشم ما زوري ته وی چې بیا علي سے فتوا دا بیات ول نو کوي علي سے نو کړي بنو هاشم کی څوک نو کړي دا د زوري قول دی بیا دې باندې صفه 490 لیکي وقول الزهري في قعود على بيعه عن بيعه ابي بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمه منقطع دا روایت منقطع دی دا روایت مرسل دی او موصول نه دی وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في مبايعته اياه حين بويا بيعه العامه بعد السقيفه اصح
دیوی چې د ابو سعید خدری روایت کې راځي چې علي سے باقلا مخی بیعت عامه کې دې شریک وو بیعت عامه کې دې شریک وو او دا دیم بیعت شوی دی دا اولنې نه دی او دا بیعت د بیعت عامه تاکید دی بار دی بیاقی وی چې اصل بیعت عامه کې علي سے موجود وو دا دیم بیعت د بیعت عامه تاکید دی او نه علي صاحب د بیعت نه رستو شو او نه بنو هاشم رستو شو امام زوری روایت منقطع دی او د ابو سعید روایت موصول دی بیا ولعل الزهري اراد قعوده عنها بعد البيعه ثم نهوض اليها ثانيا وقيامه بواجباتها و شاید د زوری مطلب دا دی چې بیعت عامه خو بیا د بیعت عامه نه رستو واجبات بیعت باندې علی راتل نو کړی لوی د مصروفیتنا د بیا رستو بیعت ثانیو ک لپاره تاکید د بیعت اولا چې اوس بز استاد امارت استاد خلافت واجبات ادا کووا سره خوندور شو 490 صفحه بیا 491 کې هغه روایت چې تاسو الطویل دلام الدراری ولما مرضت فاطمه تو الى اخره حتا رضیت او دا اسناد صحیح دی بیا کې ذکر کړی دا څه خبرې شوې سنن الکبرى د بیاقی جل نمبر 6 دا بزن یاد کی دا بتاله فیضه درکې دا طبقات ابن سعد اتم جلد صفحه نمبر 22 چې جنازه صدیق اکبر کړو بل چا نه وکړي ٹھیک شو علماء کرام صلحای امت دې ځکه هغه روایت دلته ذکر کړ دې فدخل عليها واعتذر اليها وكلم فرضيت عنه بلان دې هغه روایت ذکر کړي چې کله حضرت فاطمه وفات شو علي سیوراغه او ام اسماء بنت امیس رااله او دې له غسل ورک او دا روزانه دغه عیادت ته بارکلا بیا سبا 24 باندې کی قال صلى عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعنها اخبرنا شبابه بن سوار حدثنا عبد الاعلى او مکرازی صلى ابو بكر الصديق على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليها اربعا نو صدیق اکبر جنازه کړو علي سے جنازه نو کې صدیق اکبر اوس په ټول طبقات باندې اوس کې چری یو سړی و چې د نور کتابونو کې چراغلي دي زبردغه جواب وکما چې صدیق اکبر امام او مکبر علي سے نور بګه درته او علي جنازه کړو نو علي امیر اجازت ورکون کو صدیق تا او دمه خبردار ده چې اصول مسلمه د خلفاء دادي چې خلیفہ وخت موجود وي بیا د بل چا د جنازې اجازت هم نه اوس مسله شو دا حوالجات ما تعالی درکړه او ستا په دې حاشیه کوم بر لیکلي دي مخکې وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا حربي قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمار عن إكرمة عن عائشة رضي الله قالت داوی لما فتحت خیبر هر کچ خیبر فتح شو قلنا عاشو منگوی الان نشبع من التمر اوس په منګه مړی شو په کجورو خوراک سره الله 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 مخ یو چون کجورو ډیره کمې وي کنه او خیبر خو د کجورو مرکزو خو څنګه لکه کوار چې دا امرودانو مرکز دی نو سره کوار تلار چې لکه اوس په امرودانو ماړ شو ولې چې باغونه دي څومره بخره اخر به تستړی شي خودل ته امرودان ته ملاویږي نه او که امرودان وینو پکې نمرودانو وي دي وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال شبعنا حتى فتحنا خيبر ما شبعنا حتى فتحنا خيبر منګه په کجورو ماړه نشلو دا مين ته زکه پاتې دی لاړل بوج غنا حتى فتحنا خيبر تدریج موږ خیبر فتح کړ پخې ده باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على اهل خيبر ګور مولانا صاحب توجه کوا
داستان دی ښا چې کله خیبر فتح شو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی ٹھیک شو هغه صحابي چې کوم دی نو سنم راځي سواد ابن غزیه سواد ابن غزیه هغه په دې خیبر باندې گورنر کا عامل کو او دغه په اجازت په خیبر اموال تقسیمې در معنا استعمال النبي عامل جوړول د پیغمبر علی السلام په آل خیبر باندې استعمال معنا څه کوي عامل جوړول گورنر جوړول په آل خیبر باندې او سوید ابن عزیز مقرر کړو چلو وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا النبي عليه السلام گورنر عامل جوړ ک یو سره نو ملکه سواد ابن غزیه من بني عدي على خیبر په خیبر فجاءوا بتمر جنيب راوړ دی نبی علیہ السلام ته کجوري کارا د حدیث تاسو مشکات کې ویل دی هدايه کې ویل بابا پر عبارت نو کارا کجوري راوړل نبی علیہ السلام کلو تمر خیبر هکذا استفهام دی اکل تمر خیبر هکذا د خیبر ټوله کجوري دغه څه کار دي جنیب عمده کجوري ته وي د خیبر ټوله کجوري دغه څه عمده دي فقال الله وجنا والله يا رسول الله اذ الله نبي انا لناخذ الصواب من هذا بالصاعين مگر اخلو یو صاع من هذا دي کجرو نجيبو بالصاعين په وزن 2 صاع غیر نجيبا یعنی رضی 2 صاع ورکو او نجيب یو صاع اخلو والصاعين بالثلاث او اخلو منګه تمر نجيب ٹھیک ده 2 صاعين بالثلاثه پدریو صاعونو سره رضی 3 صاع ورکو نجيب 2 اخلو ٹھیک شو فقال نبی علیہ السلام فرمائے لا تفعل داسم کوا ابر روایت کے تعال او عین الربا هي اف دغه سود دے دت لا تفعل داسم کوا بیل جمع بترایم خرسوا ټول بترایم پدرایم سرا اول ټول مال بزرا خرڅ کا پدرایم سرا اردی کجوری چی دی اب درایم خرڅ کا ثم ابتا بالدراهم جنيا او بیا واخله پس سره جی بالدراهم بدراهم سره جنيبن کار کجوري مان 300 خرج کا پای پیسې واخلا بیا پاغه پیسو باندې جنيب واخلا تکه چې ربا خدای دوی کنه التمر بالتمر مثلا بمثل ده فالفضل وقال عبد العزيز بن محمد بن عبد المجيد عن سيد ان ابا سيد وابا هريره رضي الله عنهما حدثاه دته حدیث بیان کرو چن نبی صلی الله علیه وسلم باس اخا بني عدي من الانصار لګلو رود اخا یعنی ابن النجار د انصارنا الى خیبر تا فامروا عليهم دې پاغيبانی امیر مقرر کړ وعن عبد المجيد عن ابي صالح سمان عن ابي هريره وابو سعيد مثله یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې اسوق مقرر کړو سواد ابن غزیہ صدا ضرور د بنو عدی دے من الانصار جی باب النبي صلی الله علیه وسلم اهل خیبر باب د بیان د معاملې د پیغمبر علیہ السلام آل خیبر سره ګور علماء کرام توجه کوا خیبر چې کله فتح شو نبی علیہ السلام معامله د خیبر سره وکړه چلکه دا کجوري زمونږ دي تا زمون نوکران شوي مزاری شوي او تاسو کرای خدمت کوي خوشګنا او نصف زمونږه نصف تاسو زمونږ د ملکیت په بنا باندې تاسو د خدمت په بنا باندې ٹھیک شو جی وفيه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال حتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاملہ کړی وا
آتل خیبر ورکړو ال خیبر ته یعنی خیبر د یهودو ته ان یعملوها چې تاسو مزدوری کوي په دې باغاتو ويزروها کروندې به کوي ولم شطر ما يخرج منها او نیم بستا سوي نیم بستا سوي ٹھیک شو کنه دلته آسان دي چونکه د غزوه خیبر ته تم ذکر کیږي ونه دا تفصیل په 315 کې تیر شوی دی 315 کې تیر شوی دی جلد جاول کې چلو باب شاذ الدوتا تراش النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الشات التي ثمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر باب دې په بیان د ذکر د غډي ثمت چې زار نه ډکه کړی شو د پاد پیغمبر اسلام په مقام د خیبر تفصیل مخکزي زړه تراړو ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د خیبر نه واپس راغی ولار کې يهوديانو میټینګ وکړ یو ګډه زبا کا او د زار نه ډکه کړه زارو پخه کړه او نبی علیہ السلام له دعوت ورکو چې تاسو راشه داو خورئ مقصد دوی داو ظالمانو یره کې دې برحق دې نو بچ پشي کینین موږ به اخلاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې چراغه انو دینه سه حصہ واغستا او چې بل حصہ غستن وړي جبريل ول الله سني چې مخرج کې ظاهر دي په بای صحابه کرام چې چا خړلو نو کې تقریبا سوق شپږ شهیدان شو او تاسو دې حاشی چې یو پوښګنا برا ابن معرور صحابیو هغه شهید شو په دې زار اثر سره برا ابن معرور شهید شو اوس دې کې د علماو اختلاف دي چې کله دې خدي مقر شو سو کوی چې دا مسلمان شو خبر اخلاص شو او سو کوی چې نه دا پیغمبر علی السلام وجلې وا او سو کوی چې نه پیغمبر علی السلام معاف کړي وا نو دې حاشیه خسته تطبیق ذکر کړل پیغمبر پاک په خپل حق معاف کړي وا او امر په قتل په مقابله د قصاص د برا ابن معرور وا په خبر اخلاص شو په خپل حق کې بخلې وا او په حق د برا ابن معرور خلاص کړي وا جی ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس حدثنا سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه لما فتحت خيبر وحدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها هر کله چې فتح شو خیبر تحفه کړ شو پیغمبر اسلام ته یو ګډه فيها سم چې پای کې سم یعنی ځای کې سو ظاهرو او تفصیل 449 صفحه بخاری شریف جلد اول راوړا الته تفصیل دی وشوا بالکل منځ کې ګورا باب اذا غدا المشركون بالمسلمين هل يوفانهم شته منځ کې حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس حدث سيد المقبوري عن ابي لما فتت خيبر اودي للنبي صلى الله عليه وسلم في عصم وزدت دمر غطال توي والتفصيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاونا من يهود چې کله پته ولې چې دې کې زار دی دا يهوديان ټول راو جمع کړي فجمعوا له جمع کړي شو فقال نبی اسلام اني سائلكم عن شيء درته پوسونه دي اخر کې ګورا چې دا باب تخلاصي یو ځای کې وای فقالوا نعم يا ابو القاسم قالوا هل جعلتم في هذا الشات سمن ته اخر کې تخلاصي اته په دې ګډه کې زار چولو بیاو بما عملكم على ذلك ولد سیشی باعث کری ہوئے فی عرضنا ان کنت کاذبا نستریح منکا وان کنت نبیا لم یضرکا ٹھیک شوا مخیزہ بالکل زبر تخیر السلام ادری دیکھا انداز خونک